पाकिस्तान په دریم टी20 میچ کې بنگلاديش له شکست ورکو پاکستان د کلین سویپ نه ځان بچ کو خدانن میچ چې پاکستان څنګه وګټلو غټ مارجن سره وګټلو نو پکار داسې و چې پاکستان لومړني دوه میچونه هم داسې په غټ مارجن کې د بنگلاديش نه ګټلو ځکه بنگلاديش ټیم او د پاکستان ټیم کې ډیر زیات فرق دی د بنگلاديش کھلاڑیانو د پاکستان کھلاڑیانو کې ډیر زیات فرق دی او انفارچونیټلی د پاکستان ټیم ینګستر باندې مشتمل دی نوجوان کھلاڑیان شامل کړي دي او دغه نوجوان کھلاڑیانو لا भरपूर موقع ملاویږي خدای په خپل موقعونه فائدہ نه چتای نن کومه خبرو کو پنن میچ باندې نو صاحبزاده فرحان سره مکمل د پاکستان کرکټ ټیم زیاتې کوي د پاکستان کرکټ بورډ وسره زیاتې کوي سلمان علي هغه وسره زیاتې کوي ځکه صاحبزاده فرحان ته پدرو میچونو کې نن چانس ورکو چې هغه ول زبردست بیټینګ وکړو زبردست سٹارټ ورکو په ماغه پیچ باندې په کم پیچ باندې چې د پاکستان بیټینګ بفلاپ کېدو په ماغه پیچ باندې صاحبزاده فرحان خپل ځان پروف کو چې غوړه ز بیټسمن مو تاسو ما په ټیم کې کنسسټنټلی شامل کوي او مال کنسسټنټلی موقع راکړي صاحبزاده فرحان د سایم ایوب نم خو بیټسمن ثابت دي شي د فخر زمان نم خو بیټسمن راتلونکي وخت کې ثابت دي شي خو کچري په د باندې موقع او په د باندې اعتبار وکړل شي بورډ او کپتان په د باندې اعتبار وکړي او کنسسټنټلی موقع څنګه چې سایم ایوب له ورکړل شي داسې موقع صاحبزاده فرحان له هم ورکړل شي خیر دا خو صاحبزاده فرحان خبره شو خو بل طرف ته سایم ایوب او محمد حارث ما غرنګ ډیس اپوینټډ پرفارمنس په دریم टी20 کې هم کړي سپیشلی سایم ایوب خو بیا په دې میچ کې لګ ډیر سکور کړی دی خو محمد حارث یو ځل بیا ناکام شوی دی محمد حارث په شمولیت باندې ډیر زر کوېسچن اوچتي کې چونکه خک لاړی دی خو کلیک کیږي نه او ماغه شاټ سلیکشن ټیک نه دی او ماغه غلط شاټ وهلو کوشش کوي او اټکیږي بي دینا علاوه بلکې موږ په بالینګ ډپارټمنټ کې خبرو کو نو سلمان مرزا پاکستان ته ډیر مدپس د عامر او د شاهین د ټکر غونته بالر ملو شوی دی چې ان سوینګ اوټ سوینګ هم کول شي په لومبني ورس کې خامخا پاکستان ته وکټ راولي نو سلمان مرزا هم د پاکستان فیوچر دی په د باندې هم پاکستان کرکټ بورډ لپاره کار چې انویسټمنټ پیو کی اوس په بقایا خبره په نن میچ په سکور کارت باندې وکړو په پرفارمنسز باندې وکړو د پاکستان په جیت باندې وکړو چونکه پاکستان څنګه د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمو چې پاکستان لا دوړه سیریز کې د پاکستان ته ګټل پکارو خیر تاسو لا په سکور کارت د سکرین باندې ښکاری جی نو باندې بیټینګ پاکستان کړو چې 178 رنونه جوړ کړی دي وو کلاړیان اوټ او شل اورونه مکمل وخلی صاحبزاده فرحان زبردست بیټینګ کړی دی په 41 بالونو باندې 63 رنونه جوړ کړی دي سایم ایوب په 15 بالو 21 رنونه جوړ کړی دي محمد حارث یو ځل بیا ناکام شوی په 14 بالونو باندې صرف 15 رنونه محمد حارث جوړ کړی دي حسن نواز نن کلیک شوی دی 17 بال 33 تقریبا 200 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی آغا سلمان 9 بال 12 نټ آؤٹ پاتې شوی دی حسین طلعت 4 بال 1 حسین طلعت تم مکمل شو چونکه حسین طلعت په ټیم کې زین جوړیږي کچره تاسو وایي چې موږ داسې بیټسمن شاملو چې هغه رانه بال گیم کوي هغه وکټ ایسارای نو حسین طلعت نبی خ چويس چې کم دی بابر اعظم دی خیر محمد نواز 16 بال 27 محمد نواز هم خ بیٹنگ کړي فهیم اشرف 2 بال 4 اور عباس افریدی اخر کې راوتلو چې میسنګ کړي 3 بال یو رن جوړ کړي دی جی د بنگلاديش د طرف مهدی حسن 3 اور 36 رنز کنسیډ کړي وکټ هم نه رښتلي شرف الاسلام 4 اور 39 یو وکټ ایکسپنسیو ثابت شوی تسکین احمد 4 اور 38 درې وکټ خپل بالنګ کړي وکټ لحاظ سره ناسم احمد 4 اور 22 2 وکټ د اکانومي او د وکټ لحاظ سره ټون نه بالنګ ناسم احمد کړي دی محمد سیف الدین 4 اور 28 یو وکټه او مهدی حسن میراز یو اور کړی دی پاغه کې هم 14 رنونه ور کړی دي خبیا ور پسې کې چریمونګه د بنگلاديش بیٹنگ وګورو د پاکستان بالنګ نو بنگلاديش 104 رنونه کړی دي 179 رنونه چې سکول پسې 179 رنونه چې سکول پسې بنگلاديش 104 رنونه باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی پاکستان طرف چا خ بالنګ کړي سکور کارت طرف درازو جی تنزید حسن 2 بال 0 باندې آؤٹ شوی دی محمد نعیم شیخ 17 بال 10 رنونه لیټن داس 8 بال 8 رنونه مهدی حسن میراز 8 بال 10 رنونه جاکر علی 2 بال 1 مهدی حسن 2 بال 0 شمیم حسین 5 بال 5 ټول میډل آرډر او ټاپ آرډر چې کوم دی بنگلاديش کمپلیټلی ناکام شوی دی خا محمد سیف الدین وسره خ بیټینګ کړي خو رنا بال گیم کړي په 34 بالونو 35 رنونه جوړ کړي دي ناسم احمد 13 بال 9 رنونه تسکین احمد 6 بال 7 شرف الاسلام 6 بال 7 رنونه د پاکستان طرف سلمان مرزا آؤټسټینډینګ بالنګ کړي دي 4 اور 20 رنونه اور 3 وکټ ایکسټری دي فهیم اشرف 2 اور 13 2 وکټ احمد دانیال 3 اور 16 یو وکټ احمد دانیال هم سپورټ کول پکار دي نوې کھلاڑی دی نوجوان کھلاڑی دی او ټیلنٹ نمبر 4 کھلاڑی دی آغا سلمان 2 اور 12 رنونه یو وکټ سایم ایوب اور کړي کې 2 رنونه ور کړي وکټ یوم نه حسین طلعت 3 اور 32 یو وکټ محمد نواز 1.4 اور کړي 4 رنونه ور کړي 2 وکټ محمد نواز پکې خ بالنګ فګر دی خو زبردست بالنګ چې کم دی آغا سلمان مرزا کړي په دې میچ کې چې ارلی وکټس پاکستان ته سلمان مرزا ور کړي بیک تھرو
بریک تھرو چې کوم دی هغه سلمان مرزا په ترو باندې پاکستان ته ملو شوی دی. نو پاکستان دا میچ په غټ مارجن باندې وګټلو. پاکستان دا میچ په 74 رنونو باندې وګټلو چونکه دا سیریز پاکستان ته ګټل پکارو. خو بیا هم بیسټ اف لک راتلونکي سیریز چې کوم دی اوس تقریبا یو 2-3 ورځې پس چې کوم دی سبا 25 تاریخ باندې ودی زی ویسټ انډیز ته. ویسټ انډیز سره د T20 میچونه دی روان هفته نیمه کې باغه هم شروع کیږي. دا سکیجول الریډي تاسو سره ما په یو ویلاګ کې شریک کړو. نو سره روان چې د پاکستان کوم میچز دی ویسټ انډیز سره دی نو روان ورځو کې موږ د ویسټ انډیز او د پاکستان په میچز باندې خبره کوو. او کچری دا ټیم وي نو د ویسټ انډیز په خوره باندې دا ټیم مشکل ده چې میچز وګټي. څنګه چې بنگلاديش کې ناکام شو نو همدا کلاړیان هلته هم ناکام کېدای شي ځکه د هغوی وکټ چې کوم دی هغه هم سخت وکټ دی. په هغې باندې سکور هم دومره په اسانه نه جوړېږي. او بل د ویسټ انډیز T20 ټیم چې کوم دی هغه همیشه یو خطرناک ټیم وي. نو خیر دا خو زموږ پریډکشن دی خو الله دې وکړي چې ښه پرفارمنس وکړي همدا کلاړیان په بنگلاديش کې هم په ویسټ انډیز کې هم. نو دا دریم T20 میچ مکمل سکور کاړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل پیج هم فالو کړئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.